پښتو کې د مخکې خبره دا ډېره کوله چې وینې سره خواږه وي غوښه چې ووینځي هغه بیا خوږوالی څي دا خو پښتو خبره وه هغه چې بدن کې خپله وینه پاتې دی هغه بقي شوي دی هغه نجسه نه دی خو بله طرفه مشکل دی چې وینې خوراک حرام دی لذا دې حوالې سره به وینځي خوراک یې چونکې حرام دی چې پخای کې وینې که پخا شوه هم ورتا شوه هم هغه حرامه دی ورتا مثلا سکرو باندې دی ورتا کله هغه حرامه دی او که وسوله ختم شوله سکرو باندې بیا عیب نه لري او خلکو یې چې وینه هغه ختم شوه بیا عیب نه لري یا غوښه نجسه نه دی ویل هغه د بدن نه وینه وه غوښه نجسه نه وه وینه ختم شوله زیله شوله ورتوان صورت کې اما خوټوان صورت کې په خوان صورت کې اوبو سره کله ملو شي نو بیا اوبو کې هغه ختمیږي نه مګر دا څه که د ستر دیږي ډېره کمه وینه وه چې غوښې کې لاړله هغه خلکو هېڅ هغه بلکل کې ختم شوله وینه هېڅ اثر نه شو پاتې مزمحله شوله ختم شوله زیله شوله بیا هغه عیب نه لري که نه وینه غوښې کې زیاته دی پاته لګېږي چې یو ویته کې یوه کې دا هډوکي کې بلکې کفي جوړېږي هغه خوراک حرام دی وینه نشي خوړای اجازه نه دی ورکړی شوی ځینې بیمارۍ لګېږي قساوت قلب سره زیاتېږي او نه بدن کې وینه غلیظه کېږي او بیا دردونه مردونه یا د ویټي چې کوم دی لښتې خونو ته هغه ټول شیونه درنه زیاتېږي ځکه شریعت هم اجازه نه ورکوي بدن پر مضره دی ضرر رسوي تاوان رسوي بیماری جوړوي نو دا شیونه صحیح نه دی پښتو والا خبره صحیح نه دی کوم څه ته عقل کل یایي کوم څه حکیم مطلق څه ته یایي هغه شریعت عقل کل حکیم مطلق دی یوې خبره به مخکې کوو خپله خبره چې موږ پرې نکې شو خپله خبره به باندې عمل نه کوو